السلام علیکم ګرانو کتونکو تاسو ګورئ ام اس افیشل چینل او زه یم ستاسو ورور مختیار ساګر. قدرمنو کتونکو د بیګا راسي په ضلع شانګله کې د واورې ورېدو چې کومه سلسله ده نو هغه روانه ده. دا وخت چې کوم دی زه په ضلع شانګله او بیا د ضلع شانګلې په سیاحتي مقام یختنګي کې موجود یم. دلته کې د روډ کم صورتحال دی هغه هم تاسو ته موږ وښیو چې دلته کې د روډ چې کوم دی د هر قسم ټریفیک دپاره کولاو دی. بالکل که موږ وګورو نو دلته کې د پولیس چې کوم ځوانان دي نو په یختنګي کې هغه خپله ډیوټي چې کومه ده نو هغه سرته رسوي او په دې یخه یخنۍ کې په واورو کې هغه خپل ډیوټي چې کوم ده نو هغه دلته کې کوي. نو دلته کې موږ سره د ملخیل کوټ کې د چوکۍ انچارج چې کوم دی فیض علي خان هغه راسره موجود دی. د هغه سره په دې حوالې سره یو څو خبرې اترې کوو چې هغوی څه ویل غواړي د روډ په باره کې او د دغې شانتې د بهر نه چې کوم میلمانه راځي چې هغوی ته هغه څه پیغام ورکول غواړي. دلته کې که موږ وګورو نو د بهر نه خلک سیلګري هم راځي د ضلع شانګلې په چکر په باندې او د دې سره سره لوکل چې کوم ډریوران دي هغو ته څه هدایت ورکول غواړي. زه کوم خلک چې دلته کې د سیل دپاره راځي چکر دپاره راځي او خاص کله خپل د لوکل ډریوران چې دي دې ټولو ته زه دا خواست کوم چې مهرباني وکړئ په دې واورو کې چې کله هم شانګلې ته چکر له راځئ یا په دې یختنګي باندې شانګله ټاپ نه ځئ نو مهرباني کوئ خپل ګاډو له د چینجونو پروګرام کوئ. فرض که چینجونه نه وي نو د هغه یو ګاډي د وجې نه ډېر ګاډي ډېر خلک په تکلیف کې نو مهرباني کوئ خپل هر هغه سړی په دې طرف باندې راځئ چې هغه سره د چینجونو بندوبست وي یا ځانه د چینجونو بندوبست کوي یا داسې یو ګاډي بندوبست کوي چې هغه ته د نورو خلکو ته هم تکلیف نه وي او هغه ته هم بیا تکلیف نه میلاوي. جی ګرانو کتونکو بالکل تاسو د یختنګي چې کوم صورتحال دی د سړک دا تاسو ته موږ وښو تاسو دغه د روډ کوم صورتحال دی هغه تاسو کتی شئ. نو ملګرو د زیاتره ډریورانو د معمولي غلطۍ په وجه باندې که تاسو وګورئ دا غټ ګاډي چې کوم دي نو دیو چینچونه نه لګولي د هغې په غلطۍ په وجه باندې بیا نورو عوامو ته هم مشکلات دي نور ډریوران چې کوم دي هغو ته هم مشکلات دي د دغې سره سره کم سوارلۍ چې کوم دي نو هغو ته هم مشکلات دي. نو کوشش دغه کوئ چې کم ملګري هم د یختنګي په لور بیا راځئ خاص کر نو بالکل د چینچونو چې کوم استعمال دی هغه لازمي کوئ ځکه چې ستاسو د معمولي غلطۍ په وجه باندې نورو کسانو ته هم تکلیف میلاویږي. نو بالکل ملګرو د یختنګي دغه صورتحال هم موږ تاسو ته وښودل دلته کې د واورې ورېدو چې کومه سلسله نو اوس هم بالکل په یختنګي کې واوره ورېږي. نو دغې سره سره موږ سره د ټریفیک چې کوم پولیس اهلکارانو نو هغه هم موجود په یختنګي کې د دې سره سره نور چې کوم پولیس ځوانانو زموږ سره نو هغو هم خپله ډیوټي چې کوم ده نو هغه کوي په یختنګي کې باقاعده. خو ملګرو بالکل د دغې سره سره تاسو هم دغه کوشش وکړئ چې کوم بهر نه کم میلمانه ملګري راځي د دغې سره سره چې کوم لوکل ډریوران دي نو هغو کوشش دغه وکړئ چې تاسو د چینچونو استعمال چې کوم دی هغه لازمي وکړئ ځکه چې کله هم ستاسو ګاډي ته چینچونه لګولی شوي نو دغه د یختنګي چې کوم دغه سفر دی دا تاسو بالکل په محفوظه طریقه او بالکل په اسانۍ سره کولی شئ. نو بالکل ملګرو دغه ټولو ملګرو ته مې دغه یو درخواست دی چې کله هم راځئ د ضلع شانګلې په لور باندې نو بالکل د چینچونو استعمال لازمي کوئ. نو بالکل ملګرو دا زموږ نننۍ خپرونه د یختنګي د خپل کوربه مختیار ساګر له ورکه اجازت طلبه الله په امان.